جبريل چراله جبريل امين وتوي وي حضرت الله وي چې ستا د امت متعلق پتا نه خفقم رسول الله مبارک وتوي جبريل نو زما د د الله په ذات باندې قسمي تر هغه پورې په جنت کې قدم نه کېدم تر کومې پورې چې مې یو ګناهګار امتی د ځان نه مخکې جنت ته نه لېږلی یو ګناهګار امتی مې د ځان نه مخکې جنت ته نه لېږلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو ته وی ای صحابو زما رونو ته ګورئ زما سلام ووایئ صحابه کرامو ته وایي د الله پیغمبره ولې موږ دې رونه نه یو رسول الله مبارک ورته وایي نه بل انتم اصحابي تاسو خو زما صحابه یئ زما رونه هغه دي چې زه یې لیدلی نه یم او په ما به ایمان راړي ما سره به ملاقات دی شوی په ما باندې به ایمان وي دغه زما رونه دي وی دغې زما رونو ته زما سلام ورسوي لہذا زمونگا ستاسو محبوب پیغمبر پا آخر وقت کے زمونگا ستاسو دا پارا اللہ تا جڑا گئی جبریل امین چرالے رسول اللہ مبارک پرتوی لڑشا دا اللہ نا تپوسو کچے زمان امت سر بسما ملکی جبریل چرالے جبریل امین وتوی وی حضرت اللہ وی چستا دا امت متعلق پتا نخفکم رسول الله مبارک وتوی جبريل نو زما د د الله په ذات باندې قسمي تر هغه پورې په جنت کې قدم نه کېدم تر کومې پورې چې مې یو ګناهګار امتی د ځان نه مخکې جنت ته نه لېږلی یو ګناهګار امتی مې د ځان نه مخکې جنت ته نه لېږلی بیا عزرائیل ته وی عزرائیل کار شروع کو روح قبض کول شروع کا نو چې په آخر وخت کې زمونږ پاک محبوب پیغمبر هغه سره زمونږ ستاسو فکر دی اگر سره دمونگا استاسو غم دے ہر ٹیم اللہ تعالیٰ تچے بیلا سن پورتا کلل یا رب امتی اللہ دما امت کمزور دے اللہ دما امت کمزور دے اللہ دما امت کمزور دے دما امت سر در رحم معاملو کا ہر ٹیم زما استا پکر ور سرخا دما استا پکر نورونو منگا تاسلم پکار دی چی دا خپل محبوب پیغمبر سرا لغن تکی دا عشق او دمین اظہارو کو او د عشق او د مینې اظهار یو خبره خو چې کوم دنه هغه دا ده چې د هر مسلمان په زړه کې دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره مینه محبت د حد درجې دی ځکه دا زمونږ ستاسو د ایمان محور دی پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي وایي په تاسو کې یو سړی تر هغې وخته پورې کامل مؤمن مسلمان نشي کېدی تر کومې پورې چې دته زه د خپل ځان نه د خپلو بچو نه د خپل اهل و عیال نه د دنیا د ټولو څیزونو نه زیات محبوب نیم دا سړی کامل مؤمن او مسلمان نشي کېدی نو لهذا د ایمان تقاضا دا ده چې زمونږ د خپل پاک محبوب پیغمبر سره د دنیا د هر څه نه سیوا مینئ د هر څه نه سیوا مینئ نو لهذا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د مینې اظهار دا دی چې یو د رسول الله مبارک سنت پخپلو د رسول الله مبارک سنت پخپلو په سنتو باندې به فخر کوو دویمه خبره دا ده د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ناموس د هغې دپاره چې کوم دنه هغه به مونږه تاسو خپل بدن که د بدن ضرورت راځي بدن نه به نه رستو کېږو کچرته د مال ضرورت راځي د مال نه به نه رستو کېږو کچرته د وخت ضرورت راځي د وخت نه به نه رستو کېږو ځکه زمونږ ستاسو د محبوب پیغمبر د ناموس د عزت او د محبت خبره ده د محبت خبره ده نورونو یو درخواست چې کوم دنه هغه درته دا کوم چې د محبت د اظهار موقع منگا تاسو تا عن قریب چې کوم دنه هغه مخې ته راتلو واله ده چې منگا تاسو د خپل پاک محبوب پیغمبر سره د محبت اظهار وکړو چې موږ څومره مینه کوو لهذا یو خبره ده چې د شروع پر ورځ انشاءالله زموږ په دې مسجد کې د ختم نبوت اجتماع ده د ختم نبوت اجتماع نو چې یو منگا تاسو د محبت اظهار وکړو حاضري پکې ټول یقیني کو او دیم د محبت اظهار چې کوم دنه هغه دا دی که چېرته د مالي قربانۍ ضرورت راځي که نه نو چې مونږ تاسو هغه مالي قرباني به هم کوو څه چل به وي د پروګرام باندې خامخا چې کوم دنه هغه څه نه څه خرچه به کېږي څه نه څه خرچه به کېږي لهذا چې مونږ تاسو هغې کې هم چې کوم دنه هغه بړ چړ کر حصه واخلو او کوشش دا وکړو چې سباله دغه زمونږ ستاسو دا څه غونته کې پیسې څه غونته کې وخت سلوغن تک ټیم سباله به د مدینې منورې د جانان ته خو به دا پیش کولی شو که نه د الله پیغمبره تا سره مې مینه وه دا کار مې کړی دی ستا په محبت کې
ستا په مینه کې. نو چې کم از کم مونږه تاسو اظهار وکړو. یو خبره خو چې کمدن هغه ده چې د چا څه ناڅه چې کمدن هغه د ورکولو اراده عبدالرحمن لا سره چې کمدن هغه بیا رابطه وساتئ. هغه به چې کمدن هغه سره یا زمونږ دا بل ملګری پر رشید له دوی دواړو سره چې کمدن هغه رابطه وساتئ. او د دې نه علاوه چې کمدن هغه کوشش دا وکړئ چې ټول ملګري چې کمدن هغه د شروع پر از انشاءالله د ختم نبوت په دې اجتماع کې به شرکت کوو. الله دې موږ له په دې لږو خبرو د نیک عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.